أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. خاصة سورة بقرة آية نمبر 191 أو 192 بوايو. بسم الله الرحمن الرحيم. وقتلوهم أو جنگ وكي ردوي سرا يا قتل كي دوي حيث شرطة ثقفتموهم أمومي دوي ثقفتمو أمومي هم دوي وأخرجوا أو أباسي هم دوي وأخرجوهم أباسي دوي لرا يا دوي من حيث د هغې ځکینه یا دسې من حیثو چرته چې وی تاسو اخرجوکم ویستلی وی تاسو اخرجو ویستلی وی کوم تاسو والفتنه او فتنه اشد ډیره سخته ده من القتل د قتلنا. بس په دې کې لکه د دغه چې مشرکان چې کنه لکه ځین خلک ور دې آیت نه دا مطلب اخلي کنه چې لکه چرتم تاسو کافر اینه بس قتلوي خو نه دا خو لکه د مکی هغه دغه یادې کنه مشرکان یادې چې لکه مسلمانان به تنګول کنه هغوی په هجرت باندې مجبور کړیو دا غي ژوند چې دی نو هغه مشکله کړو کنه په مکه کې دا غي ژوند مشکله کړو مختلف فسادونه به کوله او په ازمایښونو کې دا مسلمانان چې د په ازمایښونو کې واچوله هر طرف ته دوی فتنه جوړه کړې وکنه لکه په منځ کې خو دوی رشتہ داریان وی کنه نو دوی هغه رشتہ داریان چې دین او هغه لکه د غې لحاظ نه کو کنه عرب چې نو دوی خو د رحمي رشتو به ډیر زیات خیال ساتل خو چې کله د اسلام پاری رااله نه نو دوی ورو څه خیال ونه کو بس دا خو په جایدادونو باندې قبضه شروع کړللې او بس دوی مجبور کړ په هجرت کولو باندې نو بیا الله رب العالمین لکه مسلمانانو له اجازه ورکړلو چې لکه بس تاسو خپل بدله چې دنو هغه اغستې شي تاسو خپل بدله واخلئ خو لکه د لیمټ سره لیمټ په نه کراس کوي لکه څنګه چې دوی تاسو سره کړیو اقشان به تاسو سره دوی سره کوي لکه زیاتې به نه کوي کنه ها او دوی چې نو دوی خو به چرته لکه د مشرکانو به مسلمانان به چرته قتل نو بس قتل ولا به او تکلیفونه به ولا رسوله کنه د دې پسره کې اړو مسلمان کم کسي مسلمان شوی او دا نو دا هوی ته به پسره کې اړو څه خیر وونه او بس هر وخت کې به هوی ته د نقصان رسولو دغه به کولو کوشش به کولو. نو وستل کې لکه الله رب العالمین فرمایي چې لکه فتنه جوړول چې شو فساد جوړول چې شو کده دا سخت د قتل نه لکه دا د قتل نوم لکه ډېر سخت دغه د جرم دی یو قسم ده. ولا تقاتلوهم او ما ولا تقاتلوهم او جنگ مکوي ردوی سره یا مقتلوي دوی ولا او نه تقاتلوهم قتلوي دوی یا جنگ کوي ردوی سره لکه جنگ مکوي ردوی سره عند المسجد الحرام پخوا د مسجد الحرام کې پنځ د مسجد الحرام کې مسجد الحرام لکه دا هو ردوی لکه دغه ځای وکنه نو دغه شان لکه مسجد الحرام کنه دا خو لکه حرم کې دنه دسه جګړه کول او دا کنه دا خو حکومت والے زکه دی دلته خو جګړه کول او د سناور لکه شکار کول کنه نو دا خو حرام او دغلته کې نو الله رب العالمین وی چې مسجد الحرام په خوا کې لکه تاسو جګړه مکوي حتی دا غي پورې یقاتلوکم چې دوی قتل کی تاسو یا جنگ وکي تاسو فيه په هغه کې کنه لکه هغه پورې تاسو مسجد الحرام په خوا کې جنگ جګړه مکوي فساد لکه فساد خو مسلمانان نه جوړي خو لکه تاسو جنگ جګړه مکوي خو دا هغه پورې چې لکه دوی تاسو سره جنگو کې دوی تاسو قتل کی پاکي کې کنه نو بیا تاسو ته لکه اجازه شته بیا تاسو مطلب جګړه کولای شي کنه جامع ترمذی کې یو حدیث دی کنه نبی علیہ السلام فرمایي چې کعبه لکه ستا خوشبو چې د هغه ډیره زیاته ښکلې ده خو
خو لکه د الله رب العالمین په نيز لکه د یو مسلمان زندگی چې د کنه هغه د کعبه نه لکه زیاته ده دا غي حرمت چې دی هغه د کعبه نه زیات دی نو الله رب العالمین وایي چې لکه کدوی چره لکه شروعات په تاسو نه کوي کدوی تاسو سره جګړه کوي نو بیا تاسو په بدل کې لکه تاسو سره جګړه کولای شي جګړه کوي بیا ها فین پس اگر قاتلوکم دوی جنگ کوي تاسو سره یا قتل کوي تاسو یا جنگ کوي تاسو سره فقتلوهم نو پس قتل کوي دوی کبیا چری مطلب دی باز ناراضي ٹھیک شو او دوی تاسو سره جنگ کوي په حرم شریف کې نو بیا تاسو هم جنگ کوي دا وې سره کذالک د غرنګي جزاء الکافرین بدله ده د کافرانو ها فإنین ته او کبیا چری دوی منشي دا کافران چې دی کتوی چر منشي کنه جنگ نه کوي او مطلب د امن روش اختیار کی کنه او وای چې لکه مونږ جنگ نه کوو نو لکه پشاشي کنه د جنگ نه پشاشي جنگ وای چې لکه جنگ نه کوو نو بیا فإن الله پس بشک الله تعالی غفور رحیم بخونکې او رحم کوونکې دی نو بس لکه په دې یاد کې لکه دا د نه دا ثابت شو کنه چې فتنه چې د نو دا لکه ډېر غټ جرم دی کنه او چې څوک فتنه جوړي نو الله رب العالمین لکه وایي کنه چې د لکه فتنه لکه د له غټ جرم دغه ورکو کنه نو غټ جرم میټاوه هلو د پاره قتال چې دی نو هغه بیا کله نه کله دغه ضرورت راځي کنه نو الله رب العالمین وایي چې فتنه ختمولو لپاره بیا تاسو لکه جنگ کولی شئ او بس دغه چې لکه دوی د کفر نه او د شرک او د جنگ د دینه توبو کی کنه او وایي چې لکه منی شي ردی دغه نه جنگ نه منی شي نو الله رب العالمین وایي چې بس لکه تاسو ورسره بیا جنگ نشئ کولی بیا ورسره جنگ مکوئ بس بین الله غفور رحیم الله رب العالمین بخون کے رحم کون کے دیں شفیع امان اللہ